بعض کسان د سحر منبات هغه ودکیږي د دې څه نقصان دی دنیاوي. بعض کسان تپوس کوي وی سحر نه پس خوب کول حرام خو نه دي کنه؟ بالکل دی حرام. چا ویل چې حرام دي؟ چې انسان مونږ کی بس فورا نه ودکی دی شي حرام نه دي، خو نقصانی خو دي کنه. او زمون خلق خو د حرام نه زیات د نقصان نه ځان ساتي. ته یو سړی ته دا وایې چې دا سیز حرام دی، زمونه ګورو بیار پیره د کاروبار کو، خو ته یو سړی ته وایې لکه دا کار کې نو دی کې تاوان کیږي، کار خو حلال دی، وای مړه په حلالو وسو کو پرې دا کار نه کوم. نو ته خو دې ته وګوره چې ستا د دنیا نقصان پکې کیږي. سحر ټیم دومره قیمتي دی، الله په سحر باندې قسم خوړلې والفجر وليال عشر. الله وی زما دې په دې سحر ټیم باندې قسم وی او په لسپو باندې مې دې قسم وی. الله او نبی صلوات و سلام د دې فضیلتونه بیان کړي. نبی صلوات و سلام وی اللهم بارک لامتی فی بکورها، یا الله زما امت لکته برکت اچه په روزي کې او په زندګۍ کې، نو د سحر په ټیم کې ول واچوا. نو سحر ټیم کې چې کوم انسان کاروبار کوي یا کاروبار نه کوي خو بیخ دی، نو په هر څه کې به د برکتی. که کاروبار کوي په کاروبار کې به برکتی، که کاروبار نه کوي سحر ټیم کې اسه تاوی کې راتاوی کې ګرځي، نو په صحت کې به برکتی. دا به خیستي د جسم به مزیداری، بیماریاں به نه لګي، ځکه سحر بهترین هوای هغه ته حاصلېږي. نو د دې وجې نه عزتمندو د خپل د دنیا د پاره بل د شپې خوب د ورځې کاروبار. الله قرآن کې هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله وی شپه مې د خوب د پاره او د سکون د پاره پیدا کړې او ورځ د کاروبار او د ګرځېدلو د پاره. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. وی دا هغه خلق په دې خبره پوهیږي چې چاته وګ دی او په سمه خبره پوهیږي. سار ټیم کې برکت دی. او به وی وجعلنا النهار معاشا. الله وی ما د ورځې د معیشت لپاره کاروبار لپاره پیدا کړی. خوبونه سره کې بکور کم ټیم ته ویل کېږي. دغه ټیم عزتمند چې کله د سحر اذان کو کی د سحر ټیم داخل شي، صبح صادق چې ورته صبح صادق د دې ټیم نه شروع کیږي. او بعض عالمان وایي چې نور کله راوخیږي او لکتیز شي اشراق ټیم ورته تبلیغ والا وایي دې ټیم پوری وي، نو دې ټیم پورې خوب نه دی کول پکار. او بعض عالمان وایي چې کوم انسان د دنیا ترقی غواړي، که کالج کې دی او که سکول کې دی او که ډپارټمنټ کې دی او که دغه رنګې ملازمت کوي، خدا غواړي چې زما دې ملازمت کې او په دې شیزونو کې ما ته ترقی میلاو شي او برکت پکې راشي، نو د سحر نه والا تر زوال ټیمه پورې خوب نه دی کول پکار. به چې کله زوال ټیم تیر شي دغه ټیم کې قیلوله به بهتر شي دی، لږ ساعت لپاره او د کېدل به دغه بهتر شي دی. نبی اسلام وی قیلو فإن الشیاطین لا یقیلو. وی دغه ټیم کې لږ شان قیلوله کوي ځکه شیطانان دا نه کوي او دا به تاسو ډېر زیات سکون در کوي. واجب نه ده مود کېږه څه خبره نشته، خو بهتر چیز دی. نو دی وجې نه عزتمندو بعض روایتو کې راځي چې باکرو الغدو فی طلب الرزق فإن الغدو برکت و نجاح. وی سحر ټیم کې رزق تلاش کول وی دې کې ډېر برکت دی او دې کې ډېره کامیابی ده. نو دی وخت کول پکاري. یو حدیث کې راځي نوم الصبح، یو روایت کې نوم الصبح یمنع الرزق. وی تاسو ته پته ده سحر ټیم خوب چې کم دی دا د سړی نه رزق کموي او رزق ایساري. نو دی وجه نه عزتمندو د دې ډېر اهتمام کول پکاري. فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها فرمای و یو ځل ما باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما مخه ته تیر شو وانا مستجعه متسبحه وذو دوما. سحر ټیم کې ودوما داسې پرتاوما. فحركني برجلي. وی نبی اسلام داسې وخوځه ولما پخپه باندې. ثم قال یا بنیا اے زما بچوړي، یا زما ګډاګي ته ولې دې ټیم کې ودی؟ قومي پاسېګا اشهدي رزق ربک. دې ټیم کې د الله رزق تقسیمیږي، ته هغه ته حاضری ولګوا چې ستاسو سبا کې پیدا شي. ولا تکونی من الغافلین.
دا د غفلت والا خوبونه دي، دې وخت کې خوبونه مه کوه. فإن الله عز وجل يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وی دې ټیم کې د سحر نواله نور خاطر ټیم پورې الله رب العزت رزقونه تقسیموي. نو دی وجه نه عزتمندو د سحر دا زمونږ او ستاسو د اکثرو خلکو دا ډېر بد عادت دی. بعض انګریزي ممالک دي عزتمندو هلته سحر وختي خلک روانېږي کاروبار پسې، هغوی په دې خبره باندې عمل کړی. نو د نن ننې دو کو عزتمندو دا بیماریانې ولې زیاتې دي؟ سحر چې کوم قیمتي وخت دی او د انسان صحت دپاره بهتر وخت دی، هغې کې مونږ ودرېږو. که د دکان ته نه ځي، دکان خو 10 بجې کولاویږي، نو ته خو پاسې که دغه ټایم کې ورزش وکړه، ناشته راوړه، بال بچ له څه خوراک څښاک څیزونه راوړه، دا به د صدقه کې شمار شي. او دا واک چې کوم دی او دا ګرځېدل به دی، دا به د صحت دپاره دویو ګرځي. تاسو ګورئ دا مارغان کم بیماریږي. مارغان د مارغانو اسپتال نشته، دا چنچڼو د مارغانو څومره زیاتې دي، اسپتال یې نشته دی. ولې؟ دوی سار وختي پاسېږي، د دوی ورزش ډېر کېږي، او دوی سار وختي د الله تسبیح وایي، د هغې اثر ډېر زیات دی. نو مارغان ډېر کم بیماریږي، بس ډایرکټ مري، ډېر کم پکې بیمار شي. ډېر چې ته ځنګل ته لاړ شي، یو کم کوز به یو چنچڼه یو باز یو دغه به پکې بیماري، ګینې اکثر تر و تازه او چست، ځکه دوی سار ټایم کې نه وده کېږي او سار وختي را پاسېږي. مولا بانګ مال را پاسېږي یا چربانګ مال را پاسېږي، او موږ غوابانګ مال را پاسېږو. موږ هغه ټایم را پاسېږو چې سنډا او غوام رمباړې وایي، هغه ټایم بیا را پاسېږي او سترګې مږي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې ډېر خیال ساتئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای من صلی الصبح فی جماعه، یو سړی سهار مونځ په جمع سره وکړي، ثم قعد یذکر الله، بیا لږ ساعت لکینی الته ذکر کوي، حتی تطلع الشمس ثم رکعتین، تر دې پورې چې نور راوخیږي بیا د 2 رکعاته مونځ وکړي، كانت له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. دريزلو النبي صلى الله عليه وسلم واوري چې کوم انسان سحر مونځ وکي، بیا د هغې نه پس ذکر وکي، بیا چې نور راوخیږي 2 رکعاته اشراق مونځ وکي، وایي د دپاره الله رب العزت د حج او د عمرې کامل ثواب دله ورکي. خو داسې حجونه زمونږ خلک نه کوي. زمونږ خو هغه حجونه پکار دي چې سیرې درته پکې واچوي، څوک د پسې لینک روزر راولي، څوک د پسې ګاډۍ راولي، او بیا واپسې کې ایرپورټ ته درشي. داسې عمرې زمونږ پکار دي، دا عمرې د چا هم نه دي پکار. هر غریب وایي یار مونږ چېرته عمره ونه کړه، نو ته دا عمرې وکړه که نه. وایي نه که نه هغه عمره چې هغه سیرې میرې پکې سړي ته واچوي او ګاډي کې سړی بوځي، دقه زمونږ فرق دی. مونږ من چاهې عبادت کوو، زمونږ زړه چې څه غواړي هغه کوو. رب چاهې عبادت نه کوو چې الله پسې خوشحالېږي. یو حج عمره باندې څومره خرچه راځي؟ په دې وخت کې 8 لک روپۍ خرچه راځي په یو حج او په یو عمره باندې چې بیل بیل سفر کې او روزانه ته دومره ثواب ګټلی شي، خو نه کوي غریبانان دا حج عمرې. د پیغمبر خبره ده او دا حق او سچ ده. نو دې وجې نه عزتمندو د سحر تاسو کې کم کم کسان بیماران دي، لږ لاس اوچت کوي. چا چاته څه نه څه بیماري شته، خپله بیمار ټول څه نه څه بیماري. نو ګوره دې بیماران له پکاري چې سر دا کوي. څومره کسان دي پکې بېروزګاره دي، تشپاڼ یا لکان دي، او بیا 12 بجې به راپاڅېږي ته وایې چې ګورنر دی. هلکه ستا خو کار نشته، مخکې به واده کې بچو له به رزق ګټې، ته به بیا ځان کم ټایم کې جوړې، 25-30 کاله ستا عمر دی، نو ته به مخکې بیا پیسې کله ګټې او د بچو تربیت به کله کې او واده به څه ټایم کې. نو دې وجې نه عزتمندو ځان چست کوي. د رزق لپاره چستی کول هم عبادت کې راځي. نو داسې به کوم کسانی چې نن نفس نیت وکړي چې سحر به انشاءالله موږ نه وده کېږو. ترتیب یې دا دی عزتمندو، ترتیب چې کوم کسان 1 غنټه وده کېدل هغه دې 45 منټ ته راولي، بیا 45 منټ نه بعد بیا نیمې غنټې ته دې راولي، او بیا هغې نه بعد 15 منټ ته دې راولي، او بس اخره کې دې بیا دا پرېږدي. هسې خوشاټاره یې ګرځه په دې دغه کې. خو سهار ټایم کې مه وده کېږه که خپل د دنیا ترقي غواړې، او د دنیا ترقي پسې خو تاسو ټول مړئ، خو چلېدلی نه درځي. نو دومره ځان نه تیار خواره مه جوړوئ چې سهار به وده کېږم او رزق مې هم د ډېري پلانې مې. د دې دپاره بهتره طریقه دا ده چې د شپې وختي وده کېږئ، د شپې وختي وده کېدل.
بس خلک وي موږ له خوب نه راځي. نو ته د ورځې 10 بجو پورې ودی نو خپله د خوب نه درځي. ته ورځ خوب مه کوه، ماسخوتن به دې دومره دماغ خراب وي او چا دې ماله نږدې را نه شي. ګورې که میلمانه م راغله چې ورته وده دی، دا زمونږ باباګان چې کوم سهار منځونه له راځي او دا کوم مشران سهار منځونه له راځي، دوی سره ته 10 بجې نشي ملاوېدی. انشاءالله د دې اهتمام به کوو که نه انشاءالله. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. الله دې زموږ د جومات دا لاوډ سپیکر یې سمې کړي.